الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم وصل عليه زما مسلمانانو ورونو او خویندو نن بمونږ یو داسې وظیفه ذکر کوو نن که مونږ وګورو هر مسلمان پریشان دی او هغه د رزق او د تنګدستۍ خبرې کوي حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په بارګاه یو صحابي راځي وایي قربان دنیا زما کور ته نه راځي زما په دروازې باندې دستک نه کوي او زه ډېر د غربت ژوند تېروم تاسو ما ته څه داسې راکړئ چې الله ما باندې د رزق دروازې کولاو کړي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل ای زما صحابي دا وظیفه کوه دنیا به دې ستا په دروازې باندې ذلیله ولاړه وي او ستا رزق به الله رب کریم زیات کړي بیا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل چې ای زما صحابي هر ورځ سحر مونځ نه بعده ته سل ځله وایه الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله الحمد لله سبحان الله العظيم استغفر الله دا وظیفه سحر مونځ نه بعد سلسله وایا الله بیا تا رزق زیات کی الله بتا ته دولت در عطا کی صحابي فرمایي لک شانتي وخت ما دا وظیفه وکړله الله ما ته دومره دولت راکړلو چې زه نه پوهېږم چې په اسمانو کې چېرته کېږدم یا په ځمکه کې چېرته کېږدم زموږ دا چینل تاسو سبسکرایب کړئ او دا شیر کړئ او مخکې نور مسلمانانو ته ورسوئ چې هغوی هم په رزق کې برکت شي وما علی الا البلاغ